वर्गो फसीहुल लिसान नज़ीजुल बयान शेखुल कुरान खतीब शांगला तदीन नरिज़्म के नर बचे हज़रत मौलाना काजी उस्मान अली से अजमेरी दावत बरकातुहुमुल आलिया जागद अफन ज़रीन ख्यालात को इज़हार फरमाए हज़रत मौलाना काजी उस्मान अली से الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح القرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، حفاظ احکام، فقہاء کرام، دپیرخانے عزتمند و غیرتمند قدیمیوں پختنوں ترونوں مشرانوں کشرانوں حضور السلام علیکم. ما چې خبره کوله هغه زموږ ستاسو د ټولو میلمه او سابق سینیټر حضرت مولانا راشد حسین صاحب تاسو ته په تفصیلي بیان کړه، زه بیان وکړم. ما قاضي صاحب ته چې بیان وکړئ مونږ صاحب دعا وکړي، حضرت مونږ په دعا وکړي، بیان وکړو. صرف دوه درې خبرې عرض کول غواړم ځکه هغوی شیخان راغله دلته راشي، دوه درې خبرې وکړم. نور بیان ته ضرورت ځکه پاتې نه دی. تاج رحیم مولوي صاحب مفصل بیان وکړو، شیرین زاده مولوي صاحب بیان وکړو، عبداللطیف مولوي صاحب جی بیان وکړو، زموږ اجمیر مولوي صاحب د ټول اول ښه بیان وکړو، تاسو ټول واورېدو. اوس مازدیګر دی، نو څه بیان وکړو؟ زما بیان خو ډېر و، ستاسو باندې زه دلته یم، ستاسو د دې مقام سړی یم. خو صرف دا یو عرض درته کوم، یو په دې چیټ باندې نومونه لیکلی شوي دي د دعا لپاره. نو چا ته چې څوک معلوم چا لیکلي چې دا درخواست کړی، یو د اسدالله استاد صاحب پلار بیمار دی، د ولندر کې تاسو ټول ته پته ده. زموږ ستاسو د ټولو استاد یو روحاني کورني یوسف مولوي صاحب ورور دی او تقریبا د دې ټولو خلکو استاد دی، ځکه ډېر پخوانی د سکولونو استاد دی او علمي کورني د علما کرام دي. هغه بیمار دی، نو دلته ما ولیکه دا څوک چې دعا کوي، کوم عالم چې کوي، زموږ مولوي صاحب به کوي، زما اندازې مطابق زموږ امیر مولوي صاحب دعا کوي، هغه به کې یاد کړي. یو د احمد نبي استاد صاحب دی، یو وراره دی، دا نور یاد شوي دي، نور دومره ځکه نه راغله، دلته پاتې شي. احمد نبي استاد صاحب دی، وراره بیمار دی، هسپتال کې داخل دی، پېښور کې ملای لګېدل. انشاءالله عزیز الله پاک به صحتمند کړي، الله دې صحتمند کړي. دعا د هغه لپاره خصوصي وکړئ، د دعاګانو اثر وي، د دعاګانو خامخا اثر وي.
اخلاص سره چوي نو دا نومونه دي چټ کې لیکل شوي دي که مولوي صاحب ویني نو خیر دی پارټي هم ورته یاد خو زه یو خبره تاسو ته کوم ما یاد تاسو ته ویل دی د سورې فاتحې د هغې معنی کوم او خبره کوم مولوي صاحب تاسو ته خبره وکړه علماء کرام په هر میدان کې د قیادت خلک دی په کوم میدان کې چې عالم قیادت نه هغه میدان به بېسوده وي هغه میدان به سپیازي هغه میدان به بې برکته وي هغه میدان او هغه ځای به لنډې بوچې د بعضې خلکو خیال دی چې علماء کرام صرف یو شعبې پورې خاص دي او دغه قیادت به دوی کوي نور د دوی د قیادت سره څه کار نه دی دوی به د لکۍ کردار ادا کوي الله او رسول وایي چې نه علما به د سر کردار ادا کوي دا به د لکۍ کردار نه ادا کوي دغه آیت درته وایم او بیا درته هغه دعا وایم کوم چې هغه ویل ده خبره ختمومه خو چې علما ستاسو قیادت کوي او علما راغلي دنیا کې د قیادت دپاره زه بعضې ملګرو خپلو علماو نه لږ غونته کې ګیله کوم چې هغه په هر میدان کې علما قیادت علماو ځلو نه دی منلی نو زموږ څه چلو جومات کې به قیادت ملا کوي خو چې بل میدان راشي نه نه دا زموږ کار نه دی سړی دا ستا کار ولې نه دی تا پړي که ته د قرآن او سنت عالم یې خو تا پړ نه یې بیا که نه نو دغه میدان کې ستا قیادت ولې ته ولې د قیادت لایق نه یې ولې ځان وروسته ښایي څه چل روانې شی دی علما په هر میدان کې د قیادت خلک دی العلماء قادة الناس علما د تمام انسانیت قیادت به کوي ولې د انسانیت د قیادت دپاره الله رب العالمین دنیا ته اول څوک رالیږلی و آدم علیه السلام آدم علیه السلام د پوره انسانیت قیادت کړلی د پیریانو یې هم کړلی د پوره مخلوق قیادت یې کړلی او چې هغه قائد و هر پیغمبر قائد دی العلماء ورثة الانبیاء او علما د انبیاء وارثان دي نو چې پیغمبر قیادت کوي پیغمبر قائدي نو عالم به هم قائدي عالم به هم قیادت کوي عالم به هم د خلقو رهنمایي کوي او د ژوند په هره شعبه کې به کوي موږ او تاسو ذهن کار کله ونه کړي عوامو خو ګیله نشته ځان نه ګیله کوي د قرآن او د سنت په جمع کې او د فقه په جمع کې د جماعت کې چې امامت کوي دې ته د قرآن او د سنت او د فقه په جمع کې کوم امامت وي امامت صغرا ورته وایي که نه علماو ته وایم علماو ته امامت صغرا ورته وایي که نه او د قرآن او د سنت په جمع کې امامت کبرا څه شي ته وایي لوی امامت څه شي ته وایي د مرګ سنبالولو ته وایي که د امام معنا د قرآن او د سنت پر رڼا کې د جومات پیش امامي فقط نو موږ ته ووایي او که د امام معنا د قرآن او د سنت پر رڼا کې د ملک قیادت وي نو د ملک قیادت دپاره هغه خلک پکار دی چې څوک د قیادت دپاره الله رالیږلی دي ابراهیم علیه السلام ته چې الله ذمواري او والا کولو نو څه ورته وي اني جاعلک للناس اماما اني جاعلک للناس اماما اے ابراہیم د تمام انسانیت دپاره د قیادت دپاره ستا انتخاب کوم ته به د تمام انسانیت قیادت کوي دا و امام به نو دغسې د امام معنا دا وه چې عراق یو جومات کې ځای خالي شوی د امام کې تښتېدل دی نو ته به دغه جومات کې امامتي کوي دا معنا ده د قرآن د آیت دا معنا ده اني جاعلک للناس اماما ته به د انسانیت قایدي د انسانیت قیادت به کوي د خلقو امامت به کوي د خلقو رهنمایي به کوي د قرآن کریم تفاسیر لیکي یتبعونک فی اقوالک وافعالک د امام په معنا دغه ده امام څه معنا ده یتبعونک فی اقوالک وافعالک چې ستا قول او ستا فعل به د دغه ملک او د خاورې د دنیا لپاره یو نمونه وي هغه به شالیراهي هغه به قانوني هغه ضابطه وي دې ته وایي امام چې د هغه خبره د هغه کردار د هغه گفتار د خلقو دپاره د عمل نمونه وي امر حکمي هغې ته ویل کېږي امام قیادت په علما کې قیادت د علماو کار دی د انبیاو کار دی د ژوند په هره شعبه کې به کوي تفصیل درته کوم خبر خلاصوم چې علما قیادت کوي یو د علماو د قیادت میدان دا دی چې دې کې علما قیادت کوي د مدارسو او د جوماتونو قیادت د چا په لاس کې دی د
د علماو په لاس کې دی خو هم نیمګړی ولې دی نیمګړی ځکه دی چې د ملک قیادت د سیکولر خلکو په لاس کې دی هغه جومات کې ملا خود مختار قیادت ته نه پرېږدي لکه څنګه چې تاسو د شیرینزاده مولوي صاحب وویل چې په جومات کې دا هم نه شوی دی چې دا شکل او صورت دی د پیغمبر په نمونه باندې ده په دې خبرو خلک خفه کېږي په دې باندې جومات ته وا کول په امام پسې پاتې تا ولې په جومات کې دا وویل چې شکل د پیغمبر په صورت کا وای چې زه په دې منبر دا هم نشم ویلی چې شکل او صورت د پیغمبر په سیرتن او صورتن د پیغمبر شکل پکار دی نو دغه منبر او دا جومات هم آزاد نه پرېږدي نه یې ګرځی دی اوس دا خو څه به ویو اوس سوات ته لاړ شي ابل مفتي اقبال صاحب ګرځېده 3-4 ورځې ګرځېدل دی په سوات کې په جومات کې مسافر طالب به نه ډېر کېږي اوس طالب په جومات کې نه پرېږدي نو چې مسافر طالب هلته نه پرېږدي د سوات په مدارسو کې تاسو ته داخله درکړي نو اوسېدو ځای نشته مدارس سره هسټل نشته د اوسېدو ځای نشته هلته کې پابندي شوه ملک بل ځای ته نه شي تللی هسټل مدرسې سره نشته نو دین به ختمېږي نه د دین د ختمولو اسباب یې تیار کړي دي چې دا خلک به تنګ شي د دې دین نه